بسم الله الرحمن الرحيم باب قول الله تعالى حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلو من قبلكم آیا تاسو دا ګمانونه کوي چې جنت ته بلال شي او حال دا چې په تاسو باندې بنوي راغلی حال د هغه کسانو چې تاسو نه مخکې تیر شوي یعنی جنت خو څه د لامده خوړ خیرات نه ده چې لاس وینځمه وردانګه په دواړو لاسو یې خوره جنت ته چې ځې وحفت الجنة بالمکاره د جنت په لار خو غني دي ازغي دي کندې دي کپرې دي وې د جنت لار د جهنم لار خیسته ده په شهواتو د جنت په لار ازغي هزار معنا جنت ته تلل په مشقت باندې دي پتا صبح زلزلې نه راغلي په مخ کې راغلي پتا صبح لوګه تند قاطی نه راغلي په مخ کې امتونو راغلي پتا صبح جنگونه جګړې قرباني سرونو مالونو اولادونو نه راغلي دا لکه څنګه چې په سابقه سالفه باندې امتحانات راغلی او هغه شانته امتحانات برازي دا به برداشت کوي صبر او ثبات او استقامت به پزان کې پیدا کوي بیا به جنت ته داخلي ولستاسو څه خیال چې بغیر د امتحان به تاسو ځئ بغیر د ازمایش نه به تاسو ځئ نه به در باندې فقر راغلی نه به در باندې مرض راغلی نه به در باندې زخمونه دی الله لار کې نه شهادتونه نه د مال اولاد قرباني او جنت ته بځئ دا څه نه ده دا به در باندې راځي دا به په کولاو سینه برداشت کوي د جنت په لار ازغي هزار خوازغي هم دادي معنا سختی لوګه په خپل ځای سختی لري غربت مسکنت فقر په خپل ځای سختی د برداشت ډیر ګران ده کاد الفقر ان يكون كفرا دارنګ ګوره زخمی کېدل دارنګ شهید کېدل دا ټوله بچای به دی ویني ټوکړه به پروت لکه دغه ماشوم دنیا کې زویم خدا د و اسمانو فرشتو بل څومره جړلی حملت العرش به څومره جړلی چې کلمه بل طرف ته دی او د بل طرف خلق اشته بالکل نه وا بأي ذنب قتلت دا په کومه ګناه باندې وجلې کی نو اوس دا امتحانات دي تبر خپل بچي اسړای د خزه سر ته ولال د چې دا زما خزه خدا شرطګر دانه و نیم بدن یو خو د نیم بدن بل طرف هغه په ډاکټرانو باندې وګنده او جنازه او غسل او دغه ته برابر ګوره جی دا مشکلاتي خدای وی دا به در باندې راځي نو بس چې هر چا د طرف تحمل او برداشت وکوي بدل او سولې بیا د الله په نسبت ډیره زیاته ده وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن ابن جريج قال سمعت ابن ابي مليكه يقول قال ابن عباس رضي الله عنهما حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا خفيفه ذهب بها هناك وتلا حتى بس تاسو بلګ وند دې ته وګورئ دا ځای نهایت پیچیده ده خو موږ به کوشش وکړو چې آسان شي حتى اذا استيأس الرسل استيأس معنا خو یاس دا ویلې کېږي مایوسی ته مایوسه بشو انبیاء کرام وظنوا دی به ګمانو که انهم قد کذبوا تاسو دې ته وګورئ دلته دا قراءت راغلی ده کذبوا دا مخفف قراءت دا په صورت یوسف کې ده د دې با محاوره خپل معنا داره چې انبیا به مایوسه شول ګمان به وکړه چې دې انبیا وته العیاذ بالله دروغ ویلې شوی دی الله دې طرف چې امداد برازي ورانغه دا معنا نهایت خطرناک اول دا چې یاس من روح الله من نصرت الله دا کفر انبیا معصوم دي دین دلته دا دغه چې معنا کړی د ابن عباس د سورۃ یوسف د آیت ذهب بها هناک د وړه د سورۃ بقره ته سورۃ بقره کې کذبوا مشدد راغله وظنوا انهم قد كذبوا نو چې د سورۃ یوسف آیات مخفف بوت سورۃ بقره مشدد ته نو د ابن عباس مطلب سو
ولې دا کار کړی ده غرض او مقصد دا ده ابن عباس رضی الله عنه وایي چې ګوره په د ده په نسب باندې د مشدد او د مخفف قرائت مفهوم معنا مطلوب او مقصود یو د ده په نسب باندې مفهوم معنا مطلوب او مقصود یو ده ځکه د سورت یوسف دا روایت دا قرائت مخفف وړه د بوله د سورت بقره قرائت مشدد او بیا دا ویلی دی چې د سورت بقره آیت هغه منسوخ ده او حکم یو دا ناسخ ده دا ناسخ ده هغه ناسخ ده او دا منسوخ ده نو بیا سوالم پیدا کیږي چې ناسخ خوب داسې وي چې مؤخر او منسوخ څه سورت یوسف مؤخر ده او سورت بقره څه ده نو سورت بقره کې چې روایتي په کار دا هغه منسوخ شي ابن عباس وی چې دا ناسخ سورت یوسف کې چې روایتي په کار دا هغه ناسخ شي او دی وی منسوخ نو تبا دا وای چې دا ترتیب نزولی ده دا ترتیب په نزول کې مقدم ده او دا په نزول کې مؤخر ده دلته دا نشي کېدی او ترتیب د آیاتونو توقیفي ده توقیفي موقوف په شرع چې مقدم ده ته مؤخر کوی نشي چې مؤخر ده ته مقدم کوی نشي خچ الته بوت نو د دې څه مطلب شو وای د سورۃ یوسف د آیات چې یأس او مایوسی په کې ذکر ده او سورۃ بقره کې چې متا نصر الله دا مدد دی الله بنو کله راځي دا دواړو کې استفهام ده دا متا نصر الله کې استفهام ده کنه ده او وظنوا او دا مخ کې استئس الرسل د کې یاس او ایاس ده او دل تراغله د استفهام برای استبعاد ده استبعاد دی پاره ده معنا دا د دواړو آیاتونو چې دوی وی چې خدایا د امداد وعده خو دې کړې ده د امداد وعده سچ ده حق ده صادق ده را لېږي به خو چې دا دومره تعطیل او تاخیر او ولی پکې وشو دا امداد ولی زر ناراضي چې دومره وخت پکې تیر شو استفهام برای استبعاد ده نو اوس ابن عباس دې معنا بل شان ته وکړه ظاهر با محاوره معنا دی کوزیبو دا ده چې ولی دوی ته د الله له طرفه دروغ ویل شي او د نصرت العیاذ بالله لیکن ابن عباس ترجمان القرآن داسې او مناسبه توجیه وکړه هغه وایي چې ګوره اعتراض خو به پیدا شي چې انبیاونه د دې خبره توسر چې یاس ده او د دې تصور چې هغه وایي چې ګوندې الله موږ ته دروغ ویلو دا خو سوالم نه پیدا کیږي دې جواب دا ده حتی اذا استیأس الرسل من ایمان قومهم دا توجیه ته اوس ګوره کدا پکې راونه باسه انبیا به مایوسه شو د نصرت الهی نه قرآن وی ولا تیأسو ولی نبینا مضبوط ایمان د چا شته یأس دا کفر ده نبی د دینه معصوم ده نو تا هغه معنا څنګه کوي چې انبیا به مایوسه شول نصرت نه او دوی به ګمان وکړي چې موږ ته د نصرت خبره په دروغه شوې وه العیاذ بالله په انبیاو باندې څوک دا تصور هم کولی شي ابن عباس سیده ساده توجیه وکړه حتی اذا استیأس الرسل چې انبیاء کرام به مایوسه شو من ایمان قومهم ایمان و یاره جنگ شروع شو په امداد کې تاخیر او تعطیل راغی خدای خبر شه که زمونږ دا قوم دینه پس په موږ ایمان راوړي والی وای بچ تاسو موږ سره د نصرت الهی وعده کړي دا نصرت به کله راځي افلان کی جنگ کې دومره چې موږ ډیر شهیدان شو زخمیان شو هغه نه بعد بیا نصرت راغی د انبیاو دا یأس بل ایمان د قوم نه د الله د نصرت مساله جوړه شو دویمه داره
وظن قومهم ان الرسول قد كذبوه. د دې معنا دا نه ده چې وظنوا انهم قد كذبوا. ظنو کې به ضمیر انبیاء ته نه راځي کوي. انبیاء دا ګمان وکړه چې ګوندې الله ورته دروغ ویلي نه. وظنوا او قوم به دا ګمان وکړه قوم انهم چې دقه انبیاء کرامو قد کذبوا من ته کومه خبره د نصرت کړې و نو دا دروغ. ظنو کې ضمیر چاته راځي که قد کذبوا کې ضمیر چاته راځي که انبیاء ته. قوم به دا ګمان وکړه چې موږ ته انبیاء ویلي و چې الله وعده د نصرت کړې جنگ شروع کوي مدد راځي. یاره دې انبیاء خو لکه چې موږ ته دروغ ویل. ګوره خبره سیده شوه که نه. د انبیاءو د ذات نه خبره واورېده که نه. دا توجیه کړې وه عبدالله ابن عباس او د ده نه مروي ده او ترجمان القرآن. د دې توجیه نه مور بیبي نه وه خبره. د دې توجیه نه مور بیبي عایشه صدیقه چې کله پوه شوه چې ابن عباس مخفف قرائت رسولی مشدد او د مشدد و مخفف یو معنا او یو مطلب غوسه شوه وی الله دې په ده باندې رحم و کرم وکړي دا کار یې ولې کړی ده. نو عایشه بیبي د مشدد قرائت او دقه رنګې ده د مخفف قرائت یو معنا کوي. هر کله چې انبیاءو باندې په نصرت الهی کې تاخیر راغی انبیاء کرامو باندې په نصرت الهی کې تاخیر راغی او انبیاء دا محسوسه کړه چې تاخیر خو په نصرت کې وشو. د دې نه پس دوی د خپل هغه قوم نه مایوسه شول چې هغه مصدقین و په انبیاء و ایمان راوړی تصدیق یې کړی. نو انبیاء د دې خبر احساس وکړه چې خدایا امداد خو به رالیږې خو تاخیر راغی. موږ ته داسې محسوس کېږي چې زمونږ مصدقین بیرته زمونږ تکذیب ونه کړي. زمونږ مصدقین بیرته موږ څه ونه کړي تکذیب ونه کړي. د انبیاءو د ذاته خبره او د الله د ذاته واورېده چې انبیاءو په الله بدګماني وکړه نه. چې کله انبیاءو تاخیر محسوس کړه په نصرت الهي نو دای سره د دې خبره ویره پیدا شوه چې زمونږ منون کی زمونږ مصدقین اسې نه چې بیرته د تصدیق په ځای زمونږ تکذیب چې موږ خو ستاسو امتیان یې دین هم منلی قرآن هم منلی او تاسو وایئ چې نصرت و مدد به راځي نو دا به کله راځي دا خو رانغی. نو انبیاو سره د دې خبره ویره پیدا شوه چې زمونږ مصدقین زمونږ تکذیب ونه کړي. نو چې داسې خبره راغله د آیت معنا واضحه شوه. مور بیبي مشدد مخفف یو کړي دي او د دلته مخفف ځان ته معنا او د مشدد ځان. وظنوا انهم قد کذبوا انبیاو دا ګمان وکړه دا یې محسوسه کړه چې زمونږ به تکذیب وشي له طرفه د خپل قوم نه چې زمونږ مصدقین. کشمیری صاحب وایي ایس غبار په دې معنا کې نشته حتی اذا استیأس الرسل حتی چې انبیاء محسوس که تاخیر په نصرت الهی کې وظنوا او انبیاء کرامو سره ټینشن تشویش پیدا شو. دی ګمانو که معنا تشویش ور سره پیدا شو د دې خبره انهم قد کذبوا چې گویا کې منګه په دې وعده د نصرت کې غلط فهمی کې واقع شوی. یونس دا خبره ډېره عجیبه ده. دی دا وایي چې قد کذبوا زمونږ نه غلط فهمی وشوه. د هغې غلط فهمی تصویر څنګه ده ګوره. الله تعالی موږ ته د نصرت وعده مطلقاً کړې وه او تعین د مودې هم نه و کړی او دا هم نه ویلی چې په اول وهلت کې به راځي د جنگ که په منځ کې به راځي او که په آخر کې به راځي. لیکن من قوم ته دا وویلې چې تاسو جنگ شروع کوئ نو جنگ شروعاتو سره به نصرت راشي. غلط فهمی وشوه که ونه شوه. د الله د طرفه د مطلق نصرت وعده ده
تعین د ټایم او د مودې پکې لیکن انبیاو چې قوم ته وویل چې مدد هم راځي او ټایم یې ورته وویل چې څنګه جنگ شروع شي مدد به راشي قد کتبو موږ نه خو غلطي وشوه غلط فهمی کې واقع شو الله موږ ته مطلق نصرت ټایم نه و ښودلی او موږ قوم ته وویل چې نصرت به د جنگ د شروع کېدو سره راځي نو بس دې وخت کې د دوی سره دا یر او تشویش پیدا شو چې اوس به زمونږ قوم زمونږ تکذیب وي چې تاسو خو جنگ شروع شي مدد به راځي هغه د جنگ خو شروع شوی ده ورځ نیمه تېره ده او مدد رانغی دا ولې دا تشویش د انبیاو سره ځکه چې دوی نه غلط فهمي وشوه الله د مطلق نصرت وعده اول منځ او آخر او تعین نه او انبیاو د نصرت سره تعین هم ورته و تشویش پیدا شو که نه و د دې خبرې یر او تشویش ده چې دا قوم به زمونږ تکذیب کوي چې تاسو موږ ته ویلو جنگ شروع کوي مدد راځي موږ شروع کرانغی نو انبیاو سره تشویش و چې لا غلط فهمي خو زمونږ نه وشو باید موږ ورته دا تعین او تهدید نه وای کړی په دې ټکي پوه شو دا هم ډېره زبردسته توجیه ده چې کړې ده ذهب بها هناك وتلا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب ګوره کله به د الله مدد راځي اول کې منځ کې آخر کې دا جنگ خو شروع ده کنه الله ورته وایي چې مدد قریب ده ما خو تعین درته نه وکړی ما خو تهدید نه وکړی ما خو تعین د مودې نه وکړی ما ویلي چې مدد به راځي وای ما ورته ویلي چې ابن عباس خو دا مخفف قرات وړی مشدد ده او د دواړو یو معنا یو مفهوم یو مطلب ذکر کړي او ضمایر انبیاء کرام متراجی دي او متا نصر الله کې درې قول دي یو قول دار چې دا جمله نبی پاک ویل ده متا نصر الله خدایا تا خو ما سره د مدد وعده کړو نو دا بوس کله راځي ما نه خو قوم مدد غواړي چې د الله مدد ولې نشته دویمه دار متا نصر الله دا قول مصدقینو کړی ده انبیاء نه دا کړي مصدقین مؤمنانو کړي دا دریم قول دار چې دا متا نصر الله نبی پاک او صحابه په شریک کړي یا الله مدد خورا لېږي خدا مدد په کم وخت کې راځي یا الله زمنګ ورته هم دا و ضرورت الله قالت عائشة معاذ الله والله ما وعد الله ورسوله من شيء قد ګوره دا تنقید چې عائشې ابي وکړه چې دا مخفف قرائت وړي آغا مشدد قرات او د دوړ یو معنا اخلي نو د مخفف معنا خو با محاوره داره چې انهم د انبیا قد کذبوا دوی ته د الله د طرفه دروغ ویل شوی العیاذ بالله د مدد چرانغه ګوره عائشه بوي والمعاذ الله من دی الله په ذات پناه غوړي والله ما وعد الله ورسوله من شيء قط زماري په الله قسمي وعده نه د کړی الله د خپل نبی سره دی یوې خبره هرگز الا علما مگر دی الله نبی ته یقینا معلومه و انه کائنون قبل ان يموت چې دا به پوره کیږي مخکې زما د مرګ هر وعده چې الله را سره کړی دا به زما د مرګ نه مخکې نو ګوره د هغه توجیه باندې رد وکړه کنه د مخفف قرات معنا خو هغه ده چې ولې موږ ته دروغ ویلی شو وی دی الله نبی په الله دا ګمان کوي چې ماته دروغ ویلی اعوذ بالله دی الله دی نبی خو په دې یقیني چې کومه وعده کړې ده تعین نشته د مودې خو زما د مرګ نه مخکې به هغه وعده پوره کړي هله ولكن لم تدل البلاغ بالرسول حتى خاف ان يكون معهم يكذبون فكانت تقرا ما او دې سره دا یره پیدا شو من معهم یکذبونهم چې دا زمنګ ملګری به بیرته مصدقین دي زمنګ تکذیب وکړي مور بیبي به دا قرات مسقل ویلې قرات مسقل څه معنا کذبو به څه ذکر کو مشاهده ده کذبو چې زمنګ تکذیب ونشي زمنګ دی منون کو ده طرفه قال قول الله تعالى نسألكم حرص لكم فاتوا حرصكم أن نشئتم وقدموا لأنفسكم دو خبرې قابل ذکر الله و استاسو خز استاسو پټی دی پټی راشه دی پټو ته ان ناشید وقدموا لانفسکم اوړان دی ولګي خپل ځانونو لپاره معنا جما چې کوي په جما کې سیب د جنسي خواهشات او نیت مکوي د لذت جسمانی نیت مکوي بلکې په جما کې بتاسو دانیت وکي چې الله ماته ولد صالح راکړي د بخاری کې براشي باب طلب الولد للجهاد
وقدموا لانفسکم او وړاندې ولېږئ د خپلو نفسونو لپاره اولاد به الله درکړي قبل البلوغ به مړ شي دا فرد د مخکې لاړ د قیامت په ورځ به ستا سپارش او که ژوندی پاتې شو بس هغه به علم وکړي جهاد به وکړي نور کارونه به وکړي اوس وایي چې ښځې ستاسو پټی د راځئ چې کم طرف دلته د انا درې معناګانې دي تاسو په خفي مشکل کې ویلي دي د اصول فقه کې اقسام د خفا انا په مثال د مشکل کې هلته ذکر کړی په کلام عربی کې انا په درې معناګانو استعمالیږي انا په معنا د اینا یا مریم انا لک هذا مریم دا بے موسم موده درته میوه درته د کم ځای نه راځي ته په بنده کمره کې ناسته د وړي میوه په جمی او د جمی وړي کې من اینا لک هذا اوس که انا په معنا د عین شي عین دلالت کوي په عموم د محل او خج سره دوه محل دي یو قبول یو دبر دینه معلومه دا شو چې ستا پټای ده کته ور سره صحبت په قبول کې کوي که دبر کې نو دینه معلومیږي چې وتی فی دبر د خپل خج سره جایز حالان کې دا حرام ده په حرمت قطعی باندې رسول الله مبارک وی لعن الله من پاغ سړی دی الله لعنت وکي جا چې هغه جما کوي د خج سره په دوبره کې او ملعون من اتا امراض فی دبرها ملعون من عمل عمل القوم لوط اخو حرام که انا په معنا د عین شي عین دلالت په عموم د محل کوي او یو محل دبرم ده دین راشي دا پټی ته چې کم محل کې مخوخه قبول یا دبر دویم انا په معنا د متا انا په معنا د فاتو حرسکم انا شئتم متا شئتم متا دلالت کوي په عموم دی اوقات په عموم دی اوقات لکه من خلق سوی چې جما به د شپې کې د ورځې باندې من وای د جمعې په شپه به کې شب اتوار باندې به کې نور باندې قرآن وای دا ستا پټای ده محل هر ستا ته به بچی پیدا کیږي پدې پیداواری بچی دي متا اناشیتم متا شیتم کته سحر ور سره جما کې ته پوسوګه کته ماخام ور سره جما کې او کته چیرته مازدیګر جما کې غرمه کې متا شیتم چې په طهارت کې 40 غنټو کې چې په کم ټیم کې د شوق وشي اجتهاد راشي خواهشاتو کې د هیجان راشي جماو دې معنا کې غبار نشته دا به غبار معنا ده ولا معنا مې چې عین وکړه غیبه نه ډیر ګرد او غبار دا درته و او درېم معنا ان په معنا د کیف نساؤکم حرث لکم دا ستاسو خز ستاسو پرټی دي فاتو حرثکم ان شئتم کیف شئتم من القيام والقعود والاستجاع والاقبال والادبار دا آداب مباشرت و معاشرت بعضی کتابونه کې 14 قسمه د جماعي ورکړي چې بده باندې خاون بیبي سره کورواله کوي بنگلاديش کې یو خزه تیر شوه منګل طالبان تسلیمه نسرین دی هغه نامه او وی زه ډاکټر یم هغه ډېرې ګډې وډې ویلې وې چې قرآن باندې نظر ثانی پکار زاغه خبرې څخه یوې دا ویلې وی زه ډاکټر یم الف نه مې تر یا پورې بربندتوب او لغړتوب خوښ او یو سل او شل قسمه د جما چل راځي او دا نکاح یو زوړ فیشن د زړې زمانه ده زوړ فیشن د زړې زمانه د نکاح مقصد خواهش پورا کول دي چې خزه د چانه خواهش پورا کوي او د چا نطفه په خپل پټي کې د چا تخم چي دا د خزه خوا
نو طالبان وای چې موږ تم شل 25 قسمه راځي که په ولاړه ورسره جما کوي نرغوندې پناسته پملا کې رفع د رجلین مزاجعتن کې لشانه کې خو په قبول کې کې بالکل بلا کراهیت جایز لار بیوي پټه د راځي به فرج ته چې په کومه طریقه د خوخه ورسره په دې کې غبار نشته کیف باندې عمل کوا عموم دی احوال من القيام والقعود والاستجاد چې په کوم طریقه کې کوا متا معنا وک جائز د عموم دی اوقات وکړي عین معنا دی وک نقصان راغی زکوت فی الدبر حلالیږي مباحیږي او حال دا چې وتی فی الدبر باندې لعنت د لعنت چې په کوم ګناه هغه کبیره او قوم لوط چې خدای تبا کو درې غټه زابونه خو هم دا او چې وتی فی الدبر و بعض کتابونو کې غټه غټه شرح دي تاسو وګورئ مولانا سلیم الله خان صاحب رحمت الله علیه کشف الباری چنن سبا پاک او هند کې زیات علما دا ګوري خشر هم دا اختصار هم کړی دا خاص اقوال نو دې کې دا راځي چې په کتابونو کې لوی لوی خلکو ته دا منسوب دي چې د قائل دی وتی فی الدبر چې سړی خپل خزه سره جما په دبر کې کولای شي دوی انا حمل کړي په عین باندې آغا غټ خلق چې هغه ته منسوب د چې وتی فی الدبر د خپل خزه سره جایز کړي دا هغه کې وای ابن عمر هم شامل داول ووري بیا در تبیر ته د جواب کوم ابن عمر ته منسوب دي چې دی وای وتی فی الدبر د بیبي سره جایز ده نه شیتو محمد ابن کعب قرزی دا لوی هستی ده ته منسوب ده چې دا وتی فی الدبر دا زګه درته وایم چې تاسو به شرح کې ګورئ بیرته به چا جواب کړی یا به مجمله خبره پریخي دریم چې دوی منسوب کړی د سعید ابن یسار ته دا غټ غټ تابعین وی هغه وی چې وتی فی الدبر د بیبي سره جایز سالورم د امام مالک رحمت الله علیه ته منسوب کړي د صاحب مذهب ده امام المدینه ده وی هغه وی چې د خپل بیبي سره وتی فی الدبر مباح او پنځم نمبر قول قدیم د امام شافعی صاحب دوه قسمه زندگی تیرا کړی یو مصر کې یو حجاز قول قدیم می ویدا او چې مباح ده او احکام القرآن کې هم د امام مالک صاحب قول راوړی ده چې هغه د اباحت قول کړی ده او امام شافعی صاحب هم دا ویلی دي چې د قیاس تقاضام دا ده چې وتی فی الدبر د مباح او د امام محمد صاحب سره مناظرم پې کړل امام محمد ورته ویل حرام ده بیا دور نه تپوس وای خدا تفخیص څنګه ده امام محمد صاحب ته ویل هغه ورته ویل تفخیص مباح او حلال او جایز معنا که یو سړی د خپل خزه پتون سره لوبیږي او یا دلته انزال موشیزان فارغ امام شافعی صاحب امام محمد صاحب ته وی چې دا کار څنګه راغلی دا خو جایز وی دا ولی جایز وی دا ځکه جایز ده چې پتون نه موضع الحرس ده او نه موضع الفرس ده پتون کې که انزال موشي بچی پیدا کیږي پکې او پتون کې غول او ګندګي او ډیران شته نه او دوبر موضع الفرس ډیران د ګندګي غټه تقاضا ده پکې او قبول فرج هغه پټای د الته چې نطفه واچي تخم بچی راوړي او فخذ نه په موضع الحرس کې راځي نه په موضع الفرس کې راځي د منکوهه د بدن یو حصہ ده او د ټول بدن نه خاون ته استمتاع جایز ده بغیر د موضع مکروه نه چې هغه دوبر است خبره وکړه کنه منګ وای چې ګورئ تاسو ولې دا متا په معنا ده ان په معنا ده عین اخلي او مخکې دا سیاق تو ګورئ نساؤکم حرث لکم دا سباق دی آیات تو ګورئ
دا ستاسو ښځې ستاسو پټي دي تاسو رښتیا ووایئ په دې خپل ژوند کې اوس وګوره حمیدالله مولي صاحب قیلوله م وکړه په دې پټو م راځي باغوانانو کې م ګرځي چېرته دې څوک لیدلی دي چې کله یوې وکي او بیا راشي ډیران ته په ډیران کې غنم واچوي چې یاره زه یو 10 منه غنم خو به دا وکړي ما خو په خپل ژوند کې نه دی لیدلی خو سړی په پټي کې یوې کوي او بیا تخم شیندي غنم راوړي جوار راوړي وربشه وریجه راوړي لیکن چېرته هم په ډیران کې دوبر ډیران ده او چې دلته د مجامعت وکړو خاوند دلته ځان فارغ کړو دا نطفه تخم یې واچو بچي راوړي او پاتې شو فرج هغه موضع الفرس نه ده ګند او ډیران نشته هغه موضع الحرس ده لکه صفاغ د خوږې خاورې پټی نطفه دې ور واچوله بس هغه به درته انشاءالله کال کې پیداوار راوړي بچی کله به دوم راوړي په حبشو کې یوه ښځه 14 بچي راوړي زمونږ خو چې 2 راوړي بیا املام تړلی سر ام تړلی زګیروي به کوي ختمې دي هغه یو ځلې کوټه پوره کړه بس پروا یم پې نشته ښه خوشحاله هسې عرض مې درته دا کو اوس که تاسو ما باندې یو اعتراض وکړئ خدا دې رب ما سره ډېر لوی مدد هغه اعتراض تاسو ذهن ته په دې نه راولي چې دا سړی بیمار د چیړې څه ته او موږ د علم غرونه سمندرونه یې که شروع شو بیا به موږ بندوي څوک نو ته که دا ووایې چې دا مخکې لارې نه خو میتیازې را روانې دا میتیازې خو م ګند هلته مثانه دا میتیازې را خو یا وړې بولې یا غټې بولې لیکن بچی تاسو ته تر اوسه تر دې ځایه راغلی خو دا پته درته نشته چې په فرج کې 2 لارې دي د بولو خپله لاره ده او د مجامعت خپله لاره ده بینهما برزخ لا یبغیان د دواړو منځ کې لاره ده پرده لا یبغیان دا یو بل باندې تعرض نه کوي تاسو بیبیانو نه تپوس وکئ چې د چا ښځې وي ورته وایه چې ته کله کښېنې تشې میتیازو ته او ستا حیزي تشو میتیازو سره د وینه یو ځای راځي وایي نه خو میتیازې بېلې وینه ځه آخر دا ولې دا ځکه چې دا وینه په رحم کې وه رحم کې بچیدانه ده دا د مجامعت لاره جدا ده فرض کې دننه 2 لارې دي اسلام به ویل انګریز نه منله نن د برطانیې او د جرمن د ډاکټرانو چې هغې په دې باندې ریسرچ وکړه هغې ویله بلکل په عورت کې 2 لارې دي یوه د وړو بولو لاره ده او یوه د جما لاره ده او د بچي لاره دا ستا نطفه مثانې ته نه ځي دا بچي دانې ته ځي تا خو سم د زمانو ډک پک وې او د دې بوتل عمره مني دی پې ور پرېښود هغه مثانې ته نه ځي هغه بچي دانې ته لاړه او دا د رحم نه چې دا وینه راځي ولې میتیاز هم په همدې لار راځي که نه راځي وړې او وینه هم په دې لار راځي لیکن وکئ بیبیانو نه تپوس چې وینې سره میتیازو سره وینه یو ځای نه د دې خدای پاک نظام داسې جوړ کړی قدرتي پایپلاینونه دي پردې دي لارې جدا کړي اوس د دې نظام ته وګوره د سینو په منځ کې مني د چینه ده او دې ته قدرتي پایپلاینونه رګونه دي مجامعت کې چې په جوش او خروش کې راغله دی وجه نه ابو علي سینا وایي بعضې ښځې طبیعتاً سړي دي مزاجن سړي دي هغه جما ته زر نه تیارېږي وایي چې نه تیارېده 2-3 منټه ملاعبت وکړئ او سینې ورته وخوځوئ راوخوځوئ بیا به په ټوپونو باندې شي ځکه دلته مرکز ده او ګوره د سړي په ملا کې د ملا په منځ کې مرکز دا واده والا چې کله فارغېږي ورته احساس کېږي چې هغه د خیره د قدرتي پایپلاین په ذریعه باندې مني د چینې نه را روان شو پوره احساس 100% دا له هغه ځای نه راځي او دا منیم په همدې ګوره هلی تناسل راځي که نه راځي او وړې بول هم راځي که نه راځي نو په کار خو دا ده چې هره ورځې موږ د ورځې له 7 وارې میتیازې کوو چې منیم ورسره راشي تاسو کتلي ورسره خو چې کوم ځای آلی تناسل د ابتدا حصه کې 2 لارې دي
یو د مسانې ده او یو د ملا د من نه چې کوم قدرتي رګ او پایپلاین دلته راغلی ده د مني هغه خپل هغه احتلام او مجامعات کې بول پارول اوس خلک د قدرت کرشمې نه مني د چای نه مني خو د خدای د قدرت کرشمې هغه ورځ یو بیا عقل سړی ده ښه ډېر بیا عقل ما ترجمه کول او بیان کې مې یو خبره کړې وه وایي تا وایي چې دا خلک خو دومره قدرت وایي دا چای نه وګوره څومره چیت پیت خلک دي مالا دی کې خو شک نشته بدرنګ هم دي مردار هم دي ګډوډ یو ویډیو یې راته وښوده 4 چاته 3 چاته 5 چاته کورونه دي دا جوړوي پخوا دې لاندې ټایرونه دي نو دا به یو ځای نه بل ځای ته روډونو باندې وړل اوس فضا کې الوزي مثلا یو کور د ته غواړې چې د دې غز چوک نه حیات آباد هغه کې داسې آلات لګېدلي دلته اوچتېږي فضا کې دا کور رواني 4-5 چاته چې حیات آباد کې کوم فیس کې خوښه یي بس هلته یې درته ودروي او هلته یې درته فر رو کورونه فضا کې روان وایي د چای نه قدرت به منې مال قدرت منم خو د ټول مخلوق قدرت د خالق د قدرت او د قدرت د کرشمو په یو لګو کې یوې حصې تم نه رسي تاسو موږ سره د خدای قدرت نه منئ او د چاینیز او د کوریا او د امریکې را باندې منئ اورې که نه اورې دا د خدای قدرت ته وګوره ملا نه لین تلی ده او د وړو بولو په لاره باندې مني په خپل ټایم راځي بولې په خپله او زنانه د یوه لاره د فرج او قبول د وړو بولو لاره د حیض لاره د جما لاره چې دا کم ځای کې ته جما کوې په دغه لاره باندې مني هغه رحم ته او بچی دانې ته ځان رسوي دا مثانې ته نه ځي ذهن خلاص شو موږ او تاسو انا په کومه معنا اخلو کیف هم سید او متاهم او این حرام د ملعون من اتا امراتو فی دبرها مشهور روایت صریح او صحیح روایت وتی فی الدبر حرام ده اوس برا شو دیس ته چې دا 5 شپږو هستیو ته دا نسبتونه شوي دي یو قولدار چې دا ټول نسبتونه غلط مولانا سلیم الله خان صاحب کشمیری صاحب په دې غز راخکلی او دویمه دا ده که یو نیم پکې اول قول د عبادت کړی بیرته رجوع کړی ابن عمر ته یو سړی راغی پیر صاحب دا واوره منډیانو کې به وینځې خرڅېدې لکه نن سبا موږ او تاسو میخه چې اخلو دا بعضې خلک وایي چې دا شاتنۍ حصه یې ډېره غټه د ښه میخه شودې ډېره راوړي نو دا خلک بتله کوناټورې وینځې به یې اخیستې کوناټورې ابن عمر ته یو سړی راغی ویجي زه لاړم منډۍ ته یو کوناټوره وینځه مې واخیسته هغه ولې ویجي دې سره موږ وتې فی دبر کو ډېر خوند کوي ابن عمر غصه شو او یفعل هذا مسلم یا بدبخت مسلمان هم چیرته دا کار کوي هغه ته دومره غصه وکړه چې بدن وی په لړزه شو د ډېرې غصې استفهام برای انکار وساده ګوله مسلمان وتی فی الدبر نه او دلته منصوب ده چې د قائل د اباحت تاسو به جلالین حاشیو باندې یو ځای کې قتل امام مالک صاحب ته ابن عمر ته منصوب لیکن مولانا سلیم الله خان او کشمیری صاحب سخت ردونه کړي چې دا ټول نسبتونه دوی ته غلط او بے ځای وای وفي قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا ابن عون النافع قال ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه فأخذت عليه يوما فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان قال فهل فيما أنزلت قلت لا قال نزلت في كذا وكذا ثم مضى بیا روان شو تفسیر کو اله وعن ابن سمد حدثني أبي قال حدثني أيوب عن نافع ګورئ دغه څومره آداب د قرآن کې دام د چې تلاوت کې چا سره به خبرې نه کوي ابن عمر به چا سره نه کوي چې یو باریکه نقطه به راغله نو هغه به شاګردانو ته یا څوک به چې ناستو لږ وضاحت به وکړ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فرض حسب ما نشأت قال يأتيها فيه رواه محمد بن يحيى بن سعيد عن أبيه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر قال سمعت جابرا قال كانت اليهود تقول إذا جمع من ورائها جاء الولد أحول ګوره مولانا صاحب یهودیانو یو خبره کوله وای که یو سړی د خپلې بیبي سره جما په قبول کې هم کوي خو د شاله طرفه یې کوي د شاله طرفه او وی په قبول کې وای د ده بچی به کوک سترګې راځي احول
من پښتانه ورته چپکو وای کوکسترګي ګوري روان بداسي ګوري بداسي کتاب به مخ د پروت سترګې بداسي کوکسترګي وی ولی وی دې په کګل را راتاو شو لمخه نارانه غي ورته د شاله طرفه رسول الله مبارک خدای دې پدای لعنت وکي دې دروغ وای آیات راغی نساءکم هرسل لكم استاذ خو استاسو پټای دې پټی ته چې راشي چې په هر لار راځي خو چې پټی ته راشي او د يهوديانو دا خبره چې دي دا دروغ دي که چا شاله طرف جما په قبول کې وکړه بچي کوکستر کې راځي دې دروغ ویل اسی جی تاسو ته پته ده د آیت ته مشترک الالزام وای مشترک الالزام کوم آیت ته وای پیر صاحب مشترک الالزام دی ته وای چې په یو مسله کې د شوافع د احناف چې عام طور سره زمنګ مد مقابل په هر مسله کې شوافی چې استا استاد خصم مد مقابل دواړو په دې استدلال په دې آیات د خپل مدعا پر احناف هم استدلال نسی او شوافع استدلال نسی نو داسې آیات ته ویل کېږي مشترک الالزام او که حدیث هغه ته ویل کېږي مشترک الالزام ووس بدل تدا شو دی وای کله چې تاسو خزو ته طلاق ورک فبلغنا جلهن هغه ورسی خپل نیټه ته معنا عیدت پوره شي عیدت پوره شي فلا تعدلوهن تاسو ممنه کوي تعدلو کې ضمیر راجع ده اولیاء د جنای ته ممنه کوي دا جنای ایان کې هن ازواجهن چې د نکاح کې د خپل خاوندانو یعنی کم خاوند چې طلاق ور کړي او عدت تم تیر شو او د دې منځ کې بیا توافق راغی چې بیا سره نکاح کو نو مې منې کوي زما استا مذهب سو چې جنای بالغ شي د خپل اختیار مالک دی ولی جبران نشي ورکوله ولایت اجباری تر بلوغ پورې او د بلوغ نه بعد ولایت اجباری ختم من وی ګوره قرآن وی فلا تعدلوهن مې منې کوي هن کې ضمیر بالغ خزو ته ده او تعدلو کې ضمیر د دې اولیاء او تر پلار اورو نکته وی منې نه کوي ګوره وی دا معلومه شو د احناف په مذهب ثابت شو چې د بلوغ نه بعد په جنۍ باندې څوک جبر نشي کوي په حنفي ریاست او سټیج او ملک بالغ جنۍ د خپل اختیار مالک ده البته د یوې خبره حق اولیاء لري هغه ته وی اعتراض او استغاثه چې اسلامی حکومتي او د یو عالم لور د نکاح دی یو لوی ټیک ټاکر او ډم سره وک نو د عالم به قاضي ته ورشي چې جی دا نکاح ما تک زما په دې باندې اعتراض ولې زه عالم ما په دې مې علم کړی دا نکاح د ډم سره کړی هغه زما سیال نه ده صحیح ده نکاح به ماته شي پلار یې نشي ماتوي دویم اداره چې زمانو لوریان دي هغه چې ما په نکاح ورکړی په 15 تولې کالی مہر باندې دی هغه حسن او جمال او د دې یو او دی ورسره په یو توله باندې له خیره حرکت کړي د تعلق قائم کړي نو دا ما دی پر پیغور د زدا نکاح باندې راضی نه یم دا قاضي ته ولی زی قاضي ته زکه چې دا په خپل باندې دا نشي ماتولې نکاح جنې بالغه ده او بالغه جنې د خپل اختیار مالک شافعی سے بوئی چې نه ایما امرات نکحت بغیر اذن ولیها فنکاح پر دا به ولی په نکاح ور کوي اوس په دې آیات دلیل څنګه نشي تاسو لږ سوچ ورته وکي خه متوجه شئ وای قرآن وی فلا تعدلوهن مې منې کوي شافعی صاحب وای کدا منع د اولیاء په واک او اختیار کې نه وای نو ولی وای چې مې منې کوي خو منع د دوی په اختیار کې راکم دا خپل مذهب ثابت کو په مفهوم مخالف باندې په مفهوم خدای وای مې منې کوي وای کم منع د دوی په اختیار کې نه وای ولی ورته وای چې مې منې کوي مفهوم مخالف شو احناف جواب ترکی او قدام ترکی جوابونه ورکړي ورته وای چې منګه د مسائل ثبوت او اثبات لپاره مفهوم موافقه خلو
استدلال بالمنطق کو یا استدلال په مفهوم موافق او نه په مخالف او مفهوم مخالف معتبر نه ده فلهذا استاسو استدلال په دې آیت باندې غیر معتبر پوه شو کنه دوی چې استدلال نشي طریقه باندې پوه شوي منګه چې جواب وګو په غیم پوه شوي واقعه د چا ماقل ابن یسار د خور و لیلانو می د یو قولیدار د عبد الله ابن رواحه سره نکاح هغه طلاق ورکه عدت تیر کې بیت عبد الله ابن رواحه د خزه من کې رابطه وشو چې بیا نکاح کو په دې زوړ عمل تم په خیمانه زمو یو ماقل ابن یسار وای چې نکیږي زما بی عزتی کړي ولې زما خور ته طلاق ورکو چې بیا نکاح کوي قران آیات راولېګا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ عبد الله ابن رواحه یادای فبلغنا جلهن فلا تعدلهن دا ماقل ابن یسار یادای ممن کوي دا خځه ينکه ازواجهن چې د خپل زړو خاوندانو سره بیرته څوي کی آیات خو نازل ده د عبد الله ابن رواحه ماقل ابن یسار او د لیلا په حق په حکم تر قیامت پورې عام وای وبه قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا ابو عامر الاخضري قال حدثنا عباد بن راشد قال حدثنا الحسن قال حدثني ماقل بن يسار قال كانت يوم تخطر الي قال ابو عبد الله وقال ابراهيم عن يونس عن الحسن حدثني ماقل بن يسار قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث حدثنا يونس عن الحسن ان اخت ماقل بن يسار طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها وخطبها فابى ماقل فنزل فلا تعبدوهن ان ينكحن ازواجهن بس دا ګوره چې کوم تفسیر کې د کوم آیاتونو تعلق د احکام سره یې غډیر ګران دا چون کې احکام دي نو ځکه